السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خوږو مینوال امید لرم تاسو به ټول په خیر ښیست سره وئ. دا یو خبره تاسو سره نن کومه چې دا یو کس دی، تاسو د تصویر ګورئ، د دې نوم دی علي خان. تقریبا ټول ملګري به دا پیژني، پښتانه ملګري. دا زما خیال د لوی ردیر سره تعلق لري او سعودي کې پاتې کیږي چې څه نوکري کوي. او زما خپل ډېر زیات خوښ دی، ډېر ښه هلک دی، ډېر اخلاقي دی او ډېر ښایسته انداز سره خبرې کوي. زه وایم چې سلام دی داسې پښتانو مریانو له چې داسې بچي زېږولي وي چې د پښتو او د اسلام په یو ځای دواړه بوځي. ماشاءالله ډېرې ښایسته خبرې کړي. تاسو واورئ، خو صرف د اورېدلو دپاره مه اورئ، بلکې د عمل په نیت یې واورئ. د عالمانو د قدر باره کې خبرې کړي دي. والله چې یو عالم هم داسې خبرې ونه کړي لکه هغه چې کړي دي. ډېرې ښایسته خبرې، د خوند نه ډکې خبرې کړي دي. راځئ چې واورئ چې د څه ویلي دي. که ته په بخاري شریف نه پوهېږې، په حدیث نه پوهېږې، په قرآن نه پوهېږې، نو ته بیا په علم پسې خبرې مه کوه. د هغې وجه دا ده چې العلماء ورثة الانبیاء. ټیک شو؟ د انبیا نه بعد علما دي. دا یو خبر یاد ساتئ. نن سبا زمونږ په دې سوشل میډیا باندې، په فیسبوک باندې، په ټیک ټاک باندې، په دې څیزونو باندې د عالم توهین، د هغې بېعزتیانې کېږي. زه د عالم خبره کوم، عالم دین خبره کوم. زه نوم نه علم، د یو عالم نوم زه نه علم. عالم چې دی علم یې چې کړی دی، صحیح ده، علم دین ورسره دی، هغه زما دپاره قابل قدر دی، عالم دی. ټیک شو؟ که د هغې سره زه مخالفت کومه، خلاف یې یمه، ذاتیاتو پسې نه ځم. د عالم یو خپل مقام دی، یو خپل قدر و منزلت تیار. کاش افسوس چې موږ ته ګوره عالم سړی موږ په څه ځای کې نه برداشت کړو. ګوره عالم سړی چې زموږ ماشوم وشي، عالم راوغواړو، قاري صاحب دته تلاوت وکړه، په غوږ کې اذان ورته وکړه. ټیک شو؟ یو ځای کې زمونږ خان صاحب په کور کې چې کوم دی واقعه وشوه، عالم راوغواړي دعا له، عالم جنازه به هم کوي. ښه بل ځای کې نکاح کېږي، یار عالم راوغواړي چې نکاح پړاو کې که نه قاري صاحب مولانا صاحب په دغه ځای کې د قاري صاحب ښه غټ عزت دی، هر څه دی. خو عالم که چېرته کې زمونږ د اصلاح دپاره راغی، زمونږ اصلاح یې وکړه، یا موږ ته وایي چې زمونږ سره ودرېږئ، موږ داسې خلکو سره بیا نه ودرېږو. ډېر د افسوس مقام دی. او به حیثیت یو مسلمان the most beautiful people in the world، په دنیا کې د ټولو نه ښکلي او ښایسته خلک څوک دي؟ دنیا په چا آباده ده؟ په رب یقین وکړه په دې خلکو آباده ده. داسې مه وایه چې دا دنیا الله تعالی داسې آباده پرېښې ده. په دې دنیا کې نیکان خلک، متقیان خلک، پرهیزګاره خلک، عالمان خلک، په دې د دنیا آباده ده. په ما ورته نه ده. ګورئ د الله تعالی چې کم قهر او عذاب دا ولې نه راځي په مونږ؟ مونږ چې دا کم څه کوو او لګیا یو که نه، ولې نه راځي په مونږ باندې؟ یو سړی د سریام ګناه کوي، زنا کوي، هر څه کوي، مړه وایي کم دی عذاب. هغه په تا عذاب ځکه نه راولي چې ستا په خوا کې داسې ښکلي ښکلي، داسې درانه، داسې متقیان، پرهیزګار، داسې ولي خلک اوسېږي. په تا باندې چې الله عذاب راوستو نو تا سره هغوی دغه مغه کوي، خو نه هغه صبر په دې ځای کې کوي. وایو که نه مړه کم دی په دنیا کې عذاب. ډاکې مو وهو، زناګانې م کوو، دوکه، فریب، که نه هر څه کوو، عذاب نه راځي. وجه څه ده؟ همدا وجه ده چې ستا په خوا کې ښکلي خلک، په دې دنیا کې دغه خلک، دغه علما، دغه قاریان، عالمان، صاحبان دا موجود دي، ځکه په دې دنیا کې عذاب نه راځي. یو ملګري خبره وایي په دنیا کې عذاب نشته، مړه وایي دا به بیا په قیامت کې به بیا ګورو. صحیح ده که نه؟ هغه خو ته شکر وباسه چې داسې خلک لا په دې دنیا شته او موجود دی. د دې خلکو قدر او عزت وکړئ، د دې خلکو سره ودرېږئ. عالم په هر ځای کې منم، په هر ځای کې د عالم چې کوم دی هغه کومه، خو صرف په دغه یو ځای کې عالم سره نه ودرېږم. ښځه ټیک ده، خامخا یو عالم شته دی چې هغه به مطلب د خپلې ناپوهۍ د وجې نه، یا مثال خو ما خو ته ویل چې ته په ترمیزي نه پوهېږې، په بخاري شریف نه پوهېږې، په قرآن په ترجمه نه پوهېږې، یو دوه حدیثونه به نه درځي صحیح، د هغې په ترجمه نه پوهېږې، نو څنګه ته د عالم اصلاح کوې؟ څنګه ته یو عالم ته چې ته غلط یې یا ته داسې کارونه کوې؟ عالم دین دی، هغه سره پوهه ده،
بخاری شریف ویلې دی، ترمیزی، غټ غټ کتابونه. چونکې په حیثیت یو عابد انسان یم، زما له دغه کتابونو نومونه هم نه راځي. نو زه به چې یو عالم د هغه توهین، بیا په هغه پسې ویډیو کول، دا زه سوشل هغه سوشل ورکرن ته هغه سوشل ورکرن ښه چې هغه په عالم پسې توهین کوي، د عالم بې قدري کوي، بې عزتي کوي. د دې خلکو قدر او عزت وکړئ. خپل دغه عالم به یا دغه مولانا قاري به که نه په خپله دغه والله 100,000 روپۍ په خپله ګزاره کوي، خو چېرته کې چاته د چا بې عزتي نه کوي، په معاشره کې د چا خلاف خبرې به نه کوي، د چا هغه به نه کوي، عیبه به کي. عالم خو ورسته فرشته خو نه ده که نه، که نه فرشتې دي، فرشته خو نه ده، د هغې نه ګناه هم کېږي، د هغې نه به زیاتی هم کېږي، هغې نه به یو خبره غلط هم کېږي، او د اسمان نه خو نه دي راکوشي، زموږ په شان انسانان دي، هغوی علم کړی دی. ته په ایمان یې وایه، ته بغیر د عالم او د قاري نه د مولانا صاحب نه نکاح پړاولی شي؟ والله که د جنازې هغه نیت موږ له نه راځي. په جنازه کې چې کله موږ لمونځ کوو، خواته ملګرو ته ګورو چې د الله څنګه تړلی، چې سنت وشي هغه عالم له ځو، هر څه عالم 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 الدین، بیا د عالم مرسته ولې نه کوو؟ آیا دا زموږ بدبختي ده که نه ده؟ ګوره اول په خپله ته علم زده که که نه، ته عالم شه، اول په خپل عالم شه. که په خپله نه شې، په خپلو بچو کې عالمان جوړ که، قاریان جوړ که. په بچو کې نه په نوسو کې که، په نوسو کې نه نو دریم کار وکړه، د دې خدمتګار جوړ شه، د دې خدمت کوه. او که دا هم نه شي، څلورم مه جوړه که غرق او هلاک بشي. کم سے کم د هغوی په صفونو کې خو به باسئ که نه. ما تاسو ته ویل چې زه د یو عالم نوم زه نه اخلم، خو زما دپاره چې په کوم ځای کې عالم دی، عالم دین دی، زما دپاره قابل فخر او زما دپاره ویاړ دی، او زه په دې خلکو باندې فخر کوم، او داسې خلک زما خوښ دي. د موست بیوټیفل پیپل ان د ورلډ، په دنیا کې د ټولو نه ښایسته او غوره خلک عالمان دي، عالمان صاحبان دي. د دې خلکو قدر او عزت وکړئ، په دې خلکو باندې خبرې مه کوئ، دوی ته غلط کمنټس مه کوئ، د دوی عزت وکړئ، او تاسو خپل ژوند وګورئ چې دا څنګه روښانه کیږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ماشاءالله ملګرو، تاسو خبرې واورېدې. علي خان به ډېر ښایسته خبرې کړې دي د حد نه زیات. تاسو ته که ما دا خبرې په خپله کړې وی، یا مطلب دا دی چې یو عالم تاسو ته کولی، نو هغې ځان له حیثیت، خو دا د هغه کسانو ورور دی لکه عام کس دی، او عمومي طور باندې علماو سره چې بدزني نو هغوی د عامو کسانو له طرفه وي. نو عالم رسول الله صلی الله فرمایي که نه، لکه څنګه د ویلي چې یا عالم شه، یا طالب شه، یا د دوی خادم شه، او څلورم مه جوړېږه ګنې هلاک به شي. نو دوی سره محبت ساتل او دوی سره په خپلې طریقې سره پیش کېدل، دا زموږ فریضه ده، دا به موږ کوو. د هغوی څه خطا وي، د هغوی څه غلطي وي، هغې سره اختلاف کول، هغې بد ګڼل. بد خو مسلمان خو بد ګڼي، بد ته خو مسلمان ښه نشي ویلی، خو د هغې پرچار کول، هغې سره د هغوی تذلیل کول، تحقیر کول، ملګرو دا ښه خبره نه ده. ډېره مننه، ډېره شکریه. الله مو باد لره. جزاکم الله خیره.